نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. سورة بقرہ اولا پارا 99 نمبر آیت مکہ آیتن کی د بنی اسرائیل قباحتنا بدبختی بیان شوی پدی آیتن کی هم د بنی اسرائیل قباحتنا بدبختی بیانی شان نزول د دی آیتن داسل مدینی منورین بہر دریم لپاسل کی و علاقہ چغیت فدق وی ادی علاقہ کی او باغ هم ہو چې دغه علاقې د شهرت سره سره دغه باغ هم مشهور دی باغ فدق. زمونږ استاد په وطن کې وډل شیعاګان کافران دغه باغ فدق په بارکه د خلفای راشدین التکفیر هم کوي. دا د فدق دا باغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې متولی دا وقف باغ او د دې باغ خرچبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور د دین چلولا او د دې باغ بچ کم آمدنو د صوفی په طالبانو با نبی علیہ السلام هغه خرچ کو. نبی علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالبان پاتے کے دل نداغی طالبان خرچبا نبی علیہ السلام ددی باغ نکولم ددی باغ پبارکی شیعگان کافران ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم پبارکی دا فتوہ لگئی چی دا باغ دا نبی علیہ السلام مالو او دا نبی علیہ السلام میراث ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم دبی بچو تورنک دا یہ ظلم کڑی نو دا دے باغی فدق دا وجنا خلفاء راشدین تدا کفار ظالمان ہوئی. دا دې دو جواب دي. اولنی جواب دا دی چې دا باغ وقف او د نبی علیہ السلام ملکیت نو کله نبی علیہ السلام ملکیتو نو بیا دې دا سوال کړو چې د نبی علیہ السلام مال یې وارثان لور نکړو مال نو د نبی علیہ السلام بلکې د الله د نامي وقف باغ بیا څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثانو ته ملوي. او دیم دا باغ کچری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا مال هم او ملکیت هم او نبی علیہ السلام د دې باغ مالک کچرته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نحنو معشر الانبیاء من د پیغمبرانو جماعت لا نورث ولا نورث نمنګ د چان میراث وړو او نب زمنګ نسوک میراث وړي ما ترکنا هو صدقه او سچ من د وفات نه بعد پرېږدو دا به صدقه وي. د نبی علیہ السلام او د پیغمبرانو خصوصیت دا دي چې د دوی نه کم مال پاتې کیږي دا میراث کیږي نه آبد بیت المال حصہ گرزی خرچبتی اہل عیال تا ملاوی گی خود تقسیمی گی بپا بچو نا. او دیم خصوصیت دا نبی علیہ السلام دادی چی داغی دا بیبیانو سر بنکان نکی گی دا وفات نباد با هم دا با امت حرامی
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې موږ پیغمبران نه د چانه میراث وړو او نه به زموږ نه څوک میراث وړي، موږ نه که څه پاتې کېږي دا به صدقه وي، دا به میراث ني. نو که چېرته دا باغ فدق د نبی علیہ السلام ملکیت او مال وو، نو بیا هم د وفات نه بعد حق د اولیاء او د وارثانو نو، ځکه نبی علیہ السلام خپل فرمایي چې زما مال به وارثانو ته نه ملاوي. او داغي دلیل په دې حدیث مبارک باندې خلفای راشدین اول عمل کړي. ابو بکر صدیق سے اولنی بادشاہ د صحابه کرامو هغه دا باغ وارثانو د نبی علیہ السلام ته ورنکو. عمر فاروق سے دویم اغم ورنکو. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دریم اغم ورنکو. لیکن سلورم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نو که چرته د شیعاګانو کفارو دا خبر رښتیا چې د دریو صحابو ظلم کړو، نو علي صاحب بیا ولې خپلو بچو ته دا باغ نه ورکو؟ که چرته دا باغ د فاطمه رضی الله عنها او د حسن حسین رضی الله عنهما حق په میراث کې رسیدو، حضرت علي صاحب ورکړو. هغه د مسلمانانو خلیفہ جوړ شو، سلورم نمبر سلور کال د مسلمانانو خلیفہ په کار خدا چې هغه ورکړو، حالانکه هغه ورنکو. نو کچری پدی باغ فدق باندې ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهم اغي ظالمان ګرځیدل، نعوذ بالله. حضرت علي سے پکې هم بیا شریک شو، هغه ندی ورکړي، هغه ته ظالمان کافران شیعاګان هغه ته دا نسبت نه کوي. نو معلومه ده چې د دې شیعاګانو کفارو دشمنی صرف د دغه درو صحابو سره ده، علي صاحب سره دشمنی نشته. که چېرته علي صاحب سره دشمنی وا نو په دې باغ فدق په میراث نه ورکول کې علي صاحب هم شریک دي، هغه ته بیا ولې په دې رد نه وي؟ خدا کفار. نو دا باغ فدق یو علاقه مدینه منورې نه بهر په دې کې یو مولا د هغه نوم عبدالله ابن سوریه. نو کله چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف نوړي، دا خلکو ځان له مشر جوړ کړو، دا د يهوديانو غټ عالم. نو دوه ته خلکو ته مسالې کولې. کله چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف راوړو، نو دی عبد الله ابن سوریه به شیطانی کول، ادا شیطان. نو دا به یو سوال خود کسان به ولګل ورشه نبی علیہ السلام نه دا تاسو نه وکړي، بل به ولګو دا تاسو ورشي ابو بکر نو کوي رضی الله عنه. نو بل سوال به وتو خود ورشي دا تاسو عمر فاروق صاحب نو کوي، صرف د دې د پاره چې هغه شرمنده کی. شیطان عبد الله ابن سوریه د يهوديانو مولا خلق من کړو چې د دې پیغمبر خواله بنځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق من کړو، او په دې فدق کې د يهوديانو یو غټه مدرسه و چې دا غینوم بیت المدارس، او دې مدرسې کې د يهوديانو مدرسې طالبان به فارغېدل، سبقونه به ورته ښودل، او د عبد الله ابن سوریه خو خلق بن کړو نبی علیہ السلام له بنځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عبد الله ابن سوریه او دی يهوديانو له دی بیت المدارس تراغی چې دی تا نبی علیہ السلام خپل پیغام وړاندې کی. د يهوديانو دی مدرسې تراغی تبلیغ د پاره، نو چې نبی علیہ السلام دی ته تبلیغ کولو، دی به سوالات کول، نبی علیہ السلام به جواب ورکو، دی به سوالات کول جواب به ورکو. نو چې دی سره سوالات ختم شو، اخر دا وته وي چې تعالی دا وحی څوک راوړي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل حضرت جبرئیل علیہ السلام. وی خا جبرئیل علیہ السلام خو زمون دشمن دی، هغه زمون پلاران نکونو باندې عذابونه راوستو، یره کدا وحی تعالی میکائیل علیہ السلام راوړل نو موږ به ته منلې وي، استاد کتاب قرآن مجید به منلې وو، خو جبرئیل علیہ السلام زمون دشمن دی، زمون پلار نکې مړ کړی. او بل دا جبرئیل علیہ السلام تا ته زمون په باره کې خبرې کوي چې دا يهوديان داسې خلق ته داسې خلق دي، لہذا د سره زمون نه لګي، نو ستا خبرې مونږ نه منو. د دې ځنا باغ فدق مشهور شو، يهوديانو مرکزو، او د دغه فدق د باغ د وجنا شیعاګان کفار د خلفای ثلاثه تکفیر کوي. نن په دنیا کې باج خلق
نور څه نه پیژني خدا باغ فتح دا نوم پیژني او د دې د وجه نه خلفای راشدینو پسې بد رد وایي حالانکه دا د کفر خبره ځکه د خلفای راشدینو یا د صحابو تکفیر سړی د ایمان نه خپل خلاصي نو چې کله جبرئیل علیه السلام په باره کې د یهودیانو دا خبرې وکړي الله رب العالمین نبی علیه السلام آیت کریمه نازل کو چې دې ته وایي جبرئیل علیه السلام دا قرآن نازلوي خو د دې قرآن کریم درې صفتونه دي یو صفت ستاسو د کتاب په شان دام دي ستاسو د کتاب تصدیق پکې دویم صفت دا د هدایت کتاب دی او دریم صفت دا د مؤمنانو د خوشخبری کتاب بل دی یهودیانو ته جواب ورکړ چې دا یهودیان وایي جبرئیل علیہ السلام زمون دشمن دی الله رب العالمین جواب ورکو چې څوک د فرشتو دشمن وي دا د الله دشمن دی د جبرئیل علیہ السلام دشمنی د میکائیل علیہ السلام دشمنی د هر فرشتي دشمنی چې څوک کوي دا د الله دشمن منګو تاسو تیر جمعه کې ویلو چې په فرشتو باندې ایمان لرل ضروری دی ځکه فرشتي د الله پاک د طرف نه قاصد دي استاذ دي پیغام وروړونکي دي امر منون کی دی جاری کون کی دی نو د دې منل ضروری يهوديان موږ دا منو دا بل نه منو الله پاک فرمی دا کافر او د کافرانو سره جماعت دشمنی او بل الله رب العالمین د دې يهوديانو هغه قباحت ذکر کوي چې د دې همیشه د پاره طریقه ده چې دې خپل وعده ماتي د دې عادت دادي چې دې تکم کتاب کا احکامات ذکر شي غوي پټي حق مسلې پټي او چې کوم وعده د خپل پیغمبرانو سره کړې دي چې موږ به د اخر زمانه پیغمبر منو علامات دوی ته خودل شي هغه وعده دې ماتي نو الله رب العالمین په دې آیاتونو کې دا مسله ذکر کوي نو فرمایي قل تو فرمایا من کان عدو لجبريل هغه څوک چې وی دشمن د جبرئیل علیہ السلام جبر یا جبر جبرائیل یا جبرائیل واړه ویل شي جبر یا جبر په معنا د عبد سره او ایل په معنا د الله نو جبرائیل په معنا عبد الله میکائیل د دې معنا هم عبد الله او اسرائیل د دې معنا هم عبد الله د الله بندا دا درې واړو فرشتو او بیا اسرافیل د دې معنا هم عبد الله الله فرمای سوک جوی دشمن د جبرئیل علیہ السلام فإنه بس یقینا جبرئیل علیہ السلام نزلو نازلی دی قرآن لرا علی قلبک استا فضل باندې جبرئیل علیہ السلام قرآن روڑی دا اللہ دا طرف نے روڑون کی فرشتہ جبرئیل علیہ السلام علی قلبک استا فضل مبارک بیدن اللہ دا اللہ پا حکم مصدقا دا قرآن تصدیق کون کی دی لما دا کتابونو بین دی چا دی خلق و سر دی تورات انجیل زبور چې کومه مسلې وي هغه په قران کې مشته وهدن او دا قران د هدایت کتاب دی او بشرا او خوشخبری د للمؤمنین د مؤمنانو من کان عدو لله سوچوي دشمن د الله پاک و ملائکته او د فرشتو و رسوله او د پیغمبرانو و جبرئیل او د جبرئیل علیہ السلام دشمن وی و میکائیل او د میکائیل علیہ السلام دشمن وی نو دا کافر دی او فإن الله عدو للكافرين بس یقینا الله پاک دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا اليك آیات بینات او بتاقی سره من نازل او تا د آیاتنا واضحه وما يكفر بها الا الفاسقون او انکار نکي د دې آیاتونو مگر نافرمان خلق او كلما عهدوا عهدا اي هر کله چې دوی وعده کی په وعده کول سره نبذه فريق منهم نما تکیدی وادی لره یو ډله تدوینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې اکثر تدوین ایمان نه وروړي ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چې دوی راشد ته پیغمبر د الله پاک د طرفنا مصدق تصدیق کوونکی لما دا خبرو معهم دا کتابونو چې د دوی سره دي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب اغرزي وډلا د خلق چغی ته کتاب ورکړی شوی دی کتاب الله د الله پاک کتاب وراء ظهورهم شاد د خپل شاګانو کانهم لا يعلمون کوئی چې دوی نه پیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین